دا تاسو ګورئ دا د میډیکل کالج هاسټل دی په بدرشو کې. نو دومره افسوسناکه خبره دا د میډیکل کالج د سټوډنټانو هاسټل دی. نو داسې ځای کې ولا هاسټل یو خو د دې څه توک جوړیږي او دا څه قانون دی چې میډیکل کالج په نوشیره کلا کې دی او د اقربا پرورۍ او د پیسو دپاره او د چا خوشحالولو دپاره تا دومره بدحالي کړې ده او دا دومره کلوار دی خلکو سره د میډیکل سټوډنټانو سره د میډیکل کالج سره کړی چې یو هاسټل دی ولا په امانګړ کې جوړ کړی دی او بل هاسټل دی ولا په سوکای کې جوړ کړی دی او بل هاسټل دی ولا په بدرشو کې جوړ کړی دی. دا د هغه بدرشو ته رسول خندای ورپورې کړې ده او بیا داسې هاسټل ولا جوړ کړی دی چې دا وګورئ دا چې چتونه راساسي. نو دا سړی به ډاکټر ته څه جوړ کړي چې هغه په داسې بارانونو کې او په معمولي تکلیفونو کې هغه بیا دونه وایي. نو چې کم د دوی سامانونه او د میډیکل سټوډنټانو د هغوی کتابونه تباه د هغوی فرنیچر هغه د تباه سټوډنټ چې ډېر لوی مقام دی هغه ته سټډي پکاري هغه ته راحت ورته پکاري بیا چې فیس ورکوي پیسې درکوي د هاسټل پیسې جمع کوي او ته ولا داسې ځای کې هاسټل ګورې چې هغه د اوسېدو لایق ني امن و امان مسلې هلته کې منشیات فروش اسانۍ سره ځي راځي. بیا کم چې جي زمونږ د جینکو چې کم میډیکل سټوډنټانو هاسټلې وي نو د هغې به بیا څه وی امن و امان دې حالاتو کې چې تا د میډیکل کالج نه 10 او 15 کیلومیټره لرې هاسټلې نیولې دي ولا. نو د دې نوټس پکار دی زه چې وزیر اعلی صاحب ته ریکویسټ کوم چې څنګه تاسو نگران حکومت دوران کې لا د دې نه مخکې دا کم غیر قانوني جیلي طریقو سره چې کوم اډرونه شوي دي او نوکرۍ اډرونه یې ورکړي نوکریانې نشته سینکشن نشته منظوریانې نشته او هغې باندې مخپه کېښوه او ادې ودرول. نو اوس دا موقع ده زه تاسو ته ریکویسټ کوم دا د نوخار میډیکل کالج نوشیره میډیکل کالج چې کوم دی کې بد انتظامي دلته چې کوم کرپشن بې قاعدګیانې دي دلته چې کوم د خرید و فروخت کې شوي دي دلته چې کوم هاسټلو نیولو کې شوي دي دلته چې کوم د پیسو ګټلو دا ټیکې میکې دا ورکړي د دې لږ کتاب راکولو که وزیر اعلی صاحب دا نوخار به تا ته سلوټ کوي او دا نوخار به درته دعا کوي. دا ډېره غټه اساسه څنګه چې تا د قاضي میډیکل کمپلیکس کې د جیلي ډاکټرانو دا کتاب راکولو کړی دی نو دا ډېره غټه مسله ده او دا حل کونه غواړي او د دې تپوس کونه غواړي او دا ډېر بد صورت حال دی دې ټایم کې د نوخار.